بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمن کتونکو، د پاکستان اصلاحي تحریک چې کوم دی د خیبر پښتونخوا رجسټرډ جرګې د بریکوټ کوم اجلاس چې دی د فضل منان خان په صدارت کې چې دی هغه جاري و. د دې مختلفو نوعیت چې دی ایشوز مخې ته راغلل چې په هغې کې د ټول نه سرپرست چې وه هغه د موټروې کومه معامله چې ده د سوات مواصلات چې دي که دا باد شي نو دلته به ټوریزم هم بحال شي، خو دلته چې دی زراعتو ته کم نقصان ورسېدو نو د هغې نه ځایي ولس او د ځمکې مالکان ډېر زیات په تشویش کې دي. یو طرف ته د 15 کالو تیار باغونه چې دي تباه شو، بل طرف ته د پیازو را روان فصل چې په هغې کې زمیندارو په قرضو باندې د هغې تخم د هغې چې دی کیمیکل چې دي ترلاسه کړي دي او هغه چې دی د هغې موټروی ښکار کېږي. په دې حواله باندې به مونږ د فضل منان خان سره خبرې کوو چې صدر دی د بریکوټ اصلاحي تحریک د دې جرګې. صدر صاحب، دا موټروی تاسو پې پراپر چې دی خبرې هم کړې وې، نو مواصلات چې دي دا ډېر زیات ضروري دي، مدورب کې اساني راځي او د سوات ټوریزم سره د دې ډېر زیات بنیادي کردار دی. خو په سوات کې ټوریزم او زراعت دوه بنیادي خبرې دي چې په هغې باندې به سوات کامیابېږي. نو یو خوا بادېږي، بل رانه چې دی تباه کېږي، او بل دا ریټ چې کم د ځمکو کم لګولی دی نو دا هم ډېر زیات کم دی. تاسو په دې عدلیه کې د دې مختلف کیسونه هم سټډي کړي دي، په دې راته خپل نظر لږ شریک کړئ چې څه پکار دي، جرګه به څه کوي، څه کول پکار دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل باچا صاحب، تاسو د میډیا ډېره زیاته مهرباني، شکریه چې تاسو زموږ د فورم د جرګې د کوم لکه دا یو مقرره کړه چې موټروی متعلق لکه موږ خپل تاثرات یا زموږ په اړه کې چې څه خبرې کوي منظریان باندې راشي چې هغه حکومت ته مو ورسي او هغه کوم لکه پبلک ته مو ورسي. نننۍ میټینګ زموږ چې کوم په دې کې خو څلور پنځه دغه دي په ایجنډا باندې کوم لکه خبرې دي، خو د موټروی دا خبرې کوم دا په ټاپ باندې ده، دا په 1 نمبر ده. د دې نه علاوه چې کوم زموږ په ایجنډا کې کوم دی ضلعي تنظیم خبره ده، د سیول کوټس خبره دلته زموږ په تحصیل کې او د بریکوټ د هسپتال خبره ده. نو دا چې کوم دی ټولې دې خبرې چې دا موږ ته د دې کوم دی لکه ضرورت دی، دا د وخت تقاضا چې موږ لکه دا مسلې او دا مطالبې چې کوم دی لکه دا یو قسم دغه شي دا حل شي. نو موټر نن سبا زموږ په تحصیل کې لکه نورې مسلې هم ډېرې زیاتې دي، خو د ټول اهم مسلې چې کوم دی هغه د موټروی ده. دا کار هم لکه په داسې وخت کې شروع شو چې دلته کې خلکو چې کوم دی نه په دې پټو کې فصلونه کرلي او په تیارو فصلونو باندې کوم دی لکه کار شروع شو او د خلکو هغه فصلونه او په هغې چې کوم خرچ اخراجات راغلي لکه هغه هم ضایع شو. نو ځمکې هم د خلکو چې کوم دی نو سیکشن 4 هغه ناملي قیمت باندې کوم دی لکه تللي دي، د زرګونو روپو د قیمت ځمکې چې کوم دی نو په سوونو کې کوم دی لکه تللي دي. نو دا خو دا ده چې لکه عام جرنل چې کوم دی د دغې نه کوم دی یو فایده ده، د ضلعې ته فایده ده، د ډویژن ته فایده ده، د صوبې ته فایده ده چې دا موټروی وشي. نو مطلب د دې به خلکو ته به مواصلات ذریعې کوم دی لکه ډېره اسانه شي، بلکې به دا وایم چې ټولې دنیا ته فایده ده چې سوات ته څوک راځي دا ټوریزم والا، نو هغوی چې کوم دی لکه د دې دغه نه ډېر ښه مستفید کېږي، وخت به یې کوم دی لکه ډېر کم لګي. خو دا ده چې لکه زمونږ د دې علاقې د خلکو ته چونکې زمونږ تحصیل په ګیټوی باندې پروت دی او دا موټروی په داسې نقشه باندې کوم دی لکه روانه زموږ د خلکو دا پټي دغه کړي دي، پرې کړي دي. د بعضې خلکو پټي چې کوم دی نو څه یو طرف ته څه بل طرف کوم دی لکه پاتې شوي دي. نو یو خو دغه مشکل موږ ته جوړ شو چې لکه دا موټروی به کوم دی بیا په څه طریقه به کراس کوو چې سړی د دې نه بل سایډ ته وړي. نو یو دغه ده، بل په موجوده وخت کې چې کوم دی د خلکو دا کم فصلونه چې کړي دي نو پکار ده چې دغه فصلونو خو کم از کم د خلکو چې کوم دی د هغې د درسي خو شي که نه، که هغه ټول دغه نه وي خرچ اخراجات یا هغه ټول تاوان نه وي، نو مطلب چې په کومه طریقه لکه د ځمکو دغه شی دی دا پیمنټ دی خلکو ته شی، نو چې په دغه طریقې کوم دی لکه د دې فصلونو یا د دې باغونو چې کوم دی لکه کم از کم دغه وشي. مننه جي. زما سره ډایرکټر انفارمیشن خیبر پښتونخوا سابقا نورلدي خان موجود دی. نورلدي خان، تاسو په دې باندې تفصیلا 13 ورځ خبره هم کړې وه، اوس چې دی په هغې کې یوه جرګه هم روانه ده، تیار فصلونه دي، مواصلات لازمي دي، خو دا په کم رخ چې جوړېږي د دې نه عام ولس سره ځایي خلک ډېر زیات پریشانه دي. ستاسو څه دریځ دی په دې خبره، څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو خبره وکړه دا موټروی چې کوم دی دا خو ډېر ضروري دی چې جوړ شي، د رسد ذریعه خو پکار ده
خو موږ دا وایو که نه چې زمونږ بلکې زمونږ چې کوم قومي اصلاحي تحریک پاکستان دی سهراب علي خان د هغې صدر دی هغې په دې باندې ډېر کار کړی دی او دې هغه خپل انجینر زمونږ د جرګې خپل انجینران راوستي دي او هغه د دې سروې کړی دا خپل ترو باندې او هغې سروې دا کړی دا هغې وایي که فرض کړه دا موټروی د سیند په غاړه جوړ شي نو یو خو دا ده چې دا به تقریبا 13 کیلومیټر به دې لینګ راکم شي بله دا ده چې دې کې به په دې موټروی چې دا کم موجوده کم روان دی نو په دې کې تقریبا په لکونو باندې ونې چې کم دی دا کټ کېږي او تقریبا 21 लाख کنال ځمکه چې کم دی نو دا زرعي ځمکه دا هغه ځمکه ده دا خوږه ځمکه ده چې دا پیاز ټماټر غنم یعنی د دنیا هر قسم فصل چې کم دی دا کوي او دا په کال کې تقریبا 3 فصلونه کوي زمونږ دا ځمکه دا دومره خوږه ځمکه ده نو که فرض کړه دا 21 लाख کنال ځمکه چې کم دی نو دا د موټروی کې خرابېږي او په ځای د دې چې که په سیند په غاړه جوړ شي او په دې الریډي زمونږ تنظیم سروې هم کړې ده او هغې خپل رپورټ هم پیش کړی دی نو که فرض کړه هغه وشي نو زه وایم چې دا به د سواد ته نه بلکې ټول قوم ته فایده ده او نن تاسو ګورئ نن چې دا بارانونه نه کېږي تاسو ګورئ که نه دا د جنوري شروع شوه نیمې ته رسېدلې ده او باران نه کېږي د هغې بنیادي وجه دا ده چې زموږ په دې علاقه کې چې کم دی نو پلانینګ نشته په غلط طریقه چې کم دی نو دا ونې کټ کېږي او دا زرعي ځمکې ختمېږي او دا ګرینري ختمېږي نو د هغې نتیجه تاسو وګورئ او که دا څنګه چې روانه ده که په دې طریقه دا شی روان نو په نیکسټ 10 کاله کې 15 کاله کې به دا به داسې شي لکه د سعودي عرب غوندې به دا ډیزرټ شي ټول دا به بیا دلته کې به نه ونې او نه به بوټي او نه به بني ادم او نه به ځناوري شی به پکې نه نو زمونږ تنظیم چې کم دی نو په دې باندې خو ډېر کار کړی دی او د هغې دا رایه وه که فرض کړه دا متاثرین چې کم دي دا موجوده چې خلک راوتي دي او خلک یو کنسرن شو کړی دی چې یاره موږ ته ډېر نقصان دی او دا نقصان صرف خلکو ته نه دی بلکې د سواد څه چې د ټول علاقې ته نقصان دی نو هغې دا خبره کړې ده زمونږ هغه تنظیم مشرانو دا خبره کړې ده که فرض کړه د متاثرین راشي دا متاثرین دي کینی او موږ به د وزیر اعلی چې کوم نگران چیف منسټر دی هغه سره به کینو او یا که د پېښور های کورټ چې کوم د چیف جسټس هغه سره به کینو او دا فورم به موږ جوړ کړو دا متاثرین به دې خپله خبرو کړو او موږ چې کوم خپله یو نیوټرل یو سروې کړې ده اب هم د انتظامیه افسرانو ته او د عدلیې افسرانو ته کیدو چې به که په دې طریقه وشي نو دا به زموږ د مستقبل د بچو لپاره چې کوم دی نو دا د ډېر ښېګړې کار به تاسو وکړئ او که ضروري شوه نو موږ د وزیر اعظم سره هم په دې باندې خبره باندې په دې باندې نشست کولی شو خبره کولی شو چې که فرض کړه دا موټروی موږ د سیند په غاړه راولو نو یو خو دا ده چې د سیند د غاړې ځمکې چې کوم دی نو دا د ایز پر ریکارډ چې کوم دی د اریګیشن چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې د 200 فوټ چې کوم دی د سړک د ځای نه والا د سیند د ځای نه 200 فوټ پورې دا زرعي ځمکې هغې ډکلیر کړي دي چې یاره دې کې به تاسو آبادي نه کوئ او دا قسم لا یو دغه لپاره اګریکلچر د سیند ځمکه ډکلیر کړې ده نو که دا موټر وشي نو دا خلک فرض کړه په دې طرف بدې وشي نو یو خو به دا کار وشي چې دا خلک به پیسې هم نه لي او دا د خلکو د شاملاتو ځمکې دي او که فرض کړه پیسې لي نو ډېرې کمې به والي نو که دا پیسې د اربونه روپۍ فرض کړه موږ والو او د دې موټروی د پوښتې او دا که د سیند په دې غاړه وشي نو یو خو دا ده چې د دې به هغه د موټروی به هغه خپلوا پکې هم ډېره راشي ځکه چې د سیند په غاړه چې څومره نو تاسو د یورپ او د ملکونو کې وګورئ نو دوی د سیند په غاړه چې څومره روډونه نو ډېر خوند کوي خلک ته مزه دي نو ټورسټ په ځای په ځای په ټورسټ سپاټ هم جوړېدی شي چې په هغې کې هوټل هم کېدی شي او په هغې کې چې کوم دی پارکونه هم جوړېدی شي نو یو خو دا ده چې دا خو به د سواد ښکلا هم راښکاره شي په دې باندې د خلکو به فایده هم وشي د علاقې به هم پیدا وشي او دنیا د چې کوم خطر روانه ده چې کوم هغه شینوالی ختمېږي او د هغې په وجه کې چې کوم ډیزرټ به جوړېږي او دا ملکه د هر څه به 10-15 که موږ به یو به نه یو دا به بالکل دا داسې ویران وي چې لکه د سعودي عرب غوندې به په دې کې بیا چې کوم دی نو هېڅ شی نه کېږي نو دا ملک څه دا ټول قوم به د دې سره چې کوم دی نو بیا ډایرکټر صاحب سبزالي خان ستاسو مختصر دریځ را سره ټول خپل کوي چې جرګه په دې کې څه کول پکار دی او موټروی په حواله ستاسو څه اوپینین دی ډیره مننه باچا صاحب ستاسو د دې میډیا د دغه چې زموږ د جرګه تاسو دوره د مخکې میډیا ته دغه کړې ده د موټروی په حواله کې باچا صاحب دا دغه دی چې دو موټروی مونږ خو دا وایو چې یاره مونږ پکې داسې د جرګې یو سالیسۍ یو کار پکار دی چې مونږ وایو چې مونږ په دې خپلې د جرګې په دغه باندې داسې یو سالیسي وکړو چې د دې شی دو جوړی موټروی والا خو لګیا دي کار کوي خو چې کم از کم دوله د دې معاوضې دا شی لږ زیات کړي نو ډېر به ښه وکړي او دو دا فصلونه چې کم اوس دو تباه کوي کم از کم باچا صاحب تاسو ته پته ده چې دغسې د تیار فصلونه او د کم از کم د پیازو د بوزغلي او دا ټول باندې اکسیویټر لګیا کړي دي او دغه لګیا کړي دي کوي نو زمونږ دا یو عرض دی زمونږ د دې جرګې او د صدر صاحب د پارلیمنان صاحب زمونږ صدر صاحب دی الله دې عزت نصیب کړي د هغه په دغه کې زمونږ دا هغه روان ده د جرګه روانه ده نو د دې د وجې زمونږ دا دغه دی چې یاره د دوی دغې
دا پسونه چې کوم اوس دوی تباه کوي د دغې خو دې ولا کم از کم څه دغه ورکړي لکه څنګه چې ډایرکټر صاحب خبره وکړه. ډېره مننه باچا صاحب، ستاسو عزتمن شي. بسم الله الرحمن الرحیم. او په دې حواله خو زموږ د مرګرو ډایرکټر صاحب سبزالي خان او پریمانن صاحب ته خبرې وکړې. نو زما خواهش خپل رایې دا دی چېرې دا موټروې چې دی نه چې دا د سیند په دې غاړه لاړه شي. بل لارې خلکو چې دا کم تاوانونه کم فصلونه کړي دي چې دې والا معاوضه ورکړي، او د تېل دا قیمت یې هم ډېر کم لګولی دی چې دا والا دغه کړي، او دا دغه چې دی نو کم از کم لکه چې دا موټروې دا کار یو 6 میاشتې ډیلې کړي چې لکه دې خلکو پکې دا کم تاوانونه دغه شوي دي چې دا فصلونه پکې دې وکړي. ډېره مننه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ټول نماینده د باچا صاحب شکریه ادا کوم چې هو وای دا د پښتو یو متل دی، وای خدای زورور دی او حکومت زورور دی. نو موږ خو د دې موټروی نه یو خلافو، خو دا ریټ زموږ ډېر زیات کم دی، ډېر نامینل ریټ یې لګولی دی. یاره چې که ما درته خپله ووایي زموږ په سنساټ کې پلار د املوکو باغ لګولی، 3 باغه پکې زموږ راغلي او 3 باغه پکې زموږ د تره رازامن راغلي، او هغه ونو ته چې تو ګورې هغه ځمکې ته دونه لویه ده. نو مونږ څه دغه نشته چې یاره مونږ څه انکار کولی شو یا څه منع کولی شو، خو په دغه ځای کې چې یو منصف راشي او تپوس وکړي چې یاره په دې ډېډور کې د ځمکې ریټ څه دی، نو مونږ له 180 روپۍ دا باغ لګولی دي او 136 روپۍ چې کوم دی دغه لګولی دا هسې ځمکې د پلین ځمکې که نه. نو دغه ریکویسټ کوو چې ریټ سیوا کې په دې کې الریډي زموږ کیس هم داخل دی چې یاره په پریزنټ مارکیټ ریټ باندې مونږ ته راپیمنټ وکړي نو ښه وي. تاسو په څنګه کې د دوی او ایوب خان دی او نور باغ په دې کې تباه کنه دې چې زموږ لکه ورته زموږ ناسته زموږ ناسته زموږ په کې دا یو رامدیب خان زموږ جنرال سکرټري دا په کې د درې برمته کې کوم دی باغ راغلی، نو متاثرینو پرسنټیج ډېر کم دی. نو دو د دې جرګې نه مقرر جوړي تر مننه جی. په شریکه را سره ټول خپل چې تاسو لګ مختصر چې تاسو څه خبره ده تاریخ خان هغه را سره شریک کړئ. بل څوک خبره کولی شي هغه رامزیب خان ته دغه کوي چې څوک کوي خبره. رامزیب خان له ورکه الله چې زموږ ته یو 300 فوټه پکې مونږ بل اوس کټ کړل، نو که فرض که دا کړی وی چې یاره لږې دونه صبر کړی وی نو څه کالي به مونږ د دې د فایده هم اخیستې وه، هغه هم ونه شوه. بل د لینډینګ پوزیشن خپله یو طریقه ده، دې مونږ ورو اے سی صاحب ته پاړیوال ورته وی چې تاسو چاته نوټس نه دی ورکړی، نو هغې مونږ نوټس یې ورکړي دي. نو ما وی اوس ته څه به شر به کوو، نوټس خو دا دی به صرف د فایل
خېټه ډکه کړې ده، هېڅ چاته نوټس نه دی میلاوي. زه مالک یم، ما ته نه دی میلاوه، زما زمیندار ته نه دی معلوم، چا دی ورکړی. اوس په هغې کې به د ما ته د پټواریانو طریقه معلومه نه ده، زما سره دنیا پټواریان نه هغې دی به دا ورکړي چې ما نوټس بناوې پلانې او دستخط کوي او نه کوي او ما ترې واخیستو اطلاع مې ورکړه، یو تن به یې د ځان سره په مخه کړی، هغه نه به یې ګواهي اخیستي، په دفتر کې ناست دي. زما په ځمکه باندې باغ و د شل تالانو 12 کال دی، څه کال د 12 کالو باغ دی، هغه په هغې هلته صرف شورګره لیکلې ده. ابرو زه لاړم یو ګرداوري ګوره، بل ګرداوري، دغو ګرداورۍ هم نشي که نه. بیا په 2021 کې خوا پیدا شو، په هغې کې اړو باغ یې پکې لیکلی دی. اوس خدای خبر چې دي په ریکارډ سره ویستی دی. ماله به راکوي چېرته د 4 کنالو، ځکه چې په کوم ځای موټروی راغی دی خو سپیسیفیک ایریا اخلي، هغې به ماله پیسې راکوي. باقي دا زما ځمکه لاړه 35 فوټ دنګ دیوال به په دې کې وایي، موټروی به جوړ شي، دې خوا هم زه پاتې شوم، اخوا هم زه پاتې شوم. دې سره به موږ څه کوو؟ مننه جي. دا لږ مهرباني وکړئ، ریټ دې زیات شي، نور موږ واقعي خبره نه بندولی شو. دغه تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. باچا ډیره مننه، ډیره مهرباني ستاسو. ابل ورځ په جرګې هم دغه کړی دی، مونږ به د تحریک کې 4 کاله تېر کړي دي، مونږ د دې دغه کوو. په هغه ټیم کې هم زموږ سره خلکو کمزوري وکړه، راپانسېدل. بهرحال تاریخ خانو ډېرې ښکلې خبرې وکړه او ډایرکټر صاحب په دې کې دا کومه خبره چې ډایرکټر صاحب وکړه دغې له راځه د فاصله کمیږي. هغه د اریګیشن نقشه دوی یادوي. د اریګیشن نقشه اټومیټیکلي چې راځي نو په هغې کې 2 برجې دي او په دې نقشه کې 9 برجې دي. نو دا کومه نقشه چې دا هغه بیا په ابوی سایډ باندې ده، په کوټې سایډ باندې دا سراسر د منګورې پورې دا یو دغه پورې چارباغه پورې صرف یو لیکه تللې ده، بیا به شکردرې ته وراوړېدلې. دوی چې کومه نقشه یادوي هغه محمود خان چې د اریګیشن منسټر هغه تیاره کړې وه. زموږ جرګې په دغې باندې کار کړی دی او دغه یې کړی دی. زه صرف دا خبره کوم چې یاره دا موټروی خو په هر صورت جوړېږي، خو خلکو له دې پیسې ورکړي او ښه قیمت دې ورکړي چې دا خلک به ځان له یا په اسلام آباد کې یا په پنډۍ کې یا دلته به دې منګور سټي کې ځان له نور ځایونه واخلي او قیمت دې خلکو له ورکړي. خبره د قیمت ته موټروی جوړېږي پاتې کېږي هسې نه، خبره د قیمت ته خلکو له قیمت پکار دی چې خلکو له قیمت ښه ورکړي او خلک په هغې باندې ځان له نورې ځمکې واخلي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. دغه تاسو خبرې کوئ ورور دادا ایوب خان موټروی په حواله خپل خیالات را سره شریک کړي. بس زه خدا رس کوم د جرګې په وساطت باندې چې د حکومت ته اپیل کوم چې کوم ریټ دو مقرر کړی دا انتهایی کم دی. موټروی موږ هرګز مخالفت نه کوو، خو موږ د دې اپیل کوو حکومت ته چې دا مناسب یو خپل ریټ دی. ورور دادا ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم. کوم مشرانو چې زموږ دا خبرې په دې فارم باندې دا خبرې وکړې، دا ټولې خبرې بالکل د دې سره زموږ اتفاق دی. خو زه یو عرض دا کوم چې زموږ په چورخۍ یو کلی دی، پسمان د علاقه ده، په هغې کې به 300 روپۍ فوټ دی او په داسې یو ځای کې 180 روپۍ څه شی دی نن سبا په دې مشکل او په دې ګران وخت کې. لہذا زموږ دغه یو سوال دی چې د دې خلکو د کم متاثرین دي د هغو او د دې وسایل د دې مسایل چې دي هغه هم زموږ په اوږو باندې دي. موټروی کې یو طرف ته مواصلات کې او په همدورب کې اساني راولي، بل طرف ته زریز ځمکه چې دا تباه شوه او را روان چې کوم تاریخ خبره وکړه نو فوډ بحران را روان دی چې د هغې باندې الریډي ماهرینو خبرې کړي دي او یو ډېر سخت فوډ بحران دی او مین وجه چې دا هغه موټروی ده. په دې را سره خپل خیالات شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو ملګرو د دې جرګې د فورم نه د دې حواله باندې د موټروی باندې خبره وکړه، زما خبره اصل دا ده د دوی سره شریکه ده. دلته کې څوک د ترقۍ خلاف نه دي، د موټروی خلاف نه دي، خو دلته د ایشو دا راپورته شوي ده. ګوره دلته کې په دې کې مین سټیک هولډرز دي. سټیک هولډرز هغه خلکو ته وایي چې یو ترقیاتي کار کېږي، د هغې نه پیده چاته رسي، د هغې نقصان چاته رسي. د هغې پیدې د هغې نقصان د ازالې دپاره چې دی باقاعده د ګورنمنټ مثلا ډپارټمنټس چې دي د مخکې د مقصد دی چېرې هغه یو فیزیبیلیټي جوړوي، هغه مقصد دی چېرې د ریټونو چې دی هغه تعین کوي. لکه څنګه چې مقصد دلته کې ریونیو ډپارټمنټ ټول افسران ناست دي، د هغوی کار هم دا دی، د پټوار کار هم دا دی، ریونیو ډپارټمنټ کار هم دا دی چې دی به د هغې خپلو خلکو د چا چې ځمکې دي د هغو تحفظ د کوم مفادات دي د هغو تحفظ به کوي. نو دلته کې مصیبت د خدای دا دی چې دلته دا سیزونه میزونه د چا ته تپوس کړي شوي نه دي. دلته کې په سب ډیویژن کې باقاعده د اګریکلچر ډپارټمنټ د ایسی سره مقصد دی لکه پرایس کمیټي موجود ده چې یاره دلته کې کومې ونې بوټي دي د څونه کلونه دي د هغې څونه قیمت دی، باقاعده ریټ موجود دی. دغسې که تاسو وګورئ نو دا موټروی یا هر څه ترقیاتي کار چې کېږي هغه د CSR رول مطابق مثلا د هغوی ریټونه چې دی هغه کېږي چې په مارکیټ کې څومره ګراني ده څومره ارزاني ده، نو د هغه خلکو د مفاداتو. بل د ایکسپریس وے چې د بنیادي طور د پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې کېږي. نو ګورنمنټ خو د هغې کمپنۍ
دا ټول مفادات مثلا د تحفظ لپاره قانوني هر قسمه کار کړی دی خو د کم حد پورې چې مثلا واړه زمیندار دي هغه ځانان مقصد دلته کې دغه د معاش د اقتصاد د بچو د غم د خادۍ د مقصد د تعلیم د بچو د خپل صحت او د دې ټول دارومدار چې د هغه زمیندارو مقصد د په دې ځمکه باندې دی په دې فصل باندې دی نو چې پرس کو مقصد ته د هغه سره مقصد زیاتې وشي او هغه محروم شي لکه اوس دا د دې ګیمن د پول نه اخوا چې د څومره مقصد د کار شوی دی دا باقاعده مقصد دیو کې د سره لچک نشته نو زما د اډمنستریشن نه د دې ایکسپریس وی د منیجمنت نه دا کومه کمپنی چې دا د دیو نه زما دا اپیل مې وته دی چې تاسو په خپل سيزونو کې لچک پیدا کړئ چې تاسو دلته کې کم ځای کې انټرونشن کوئ کم ځای کې مقصد د باغی کم ځای کې مقصد د فصلي تاسو د هغه خلکو سره د هغه ریونیو ډپارټمنټ سره کېنئ او دا غوي په مشاورت باندې مقصد دا کار کوي نو دا خو دی خو داسې رویه ده چې دیو دلته کې مصیبتونه چې دي هغه ځان په خپل پیدا کوي هغه خلک مقصد هغه مفادات مسله متاثر کوي نو زما دا اپیل دی اډمنستریشن ته او د موټروي منیجمنت ته چې دوی په خپل مسله پالیسیانو کې چې کوم دی لچک پیدا کی او چې دلته کم سټیک هولډرز دي د ځمکو مالکان دي او څوک پکې مقصد زمیندار کوي دغه سره د کینې هغه دی واوري او د مارکیټ ریټ مطابق چې کوم دی هغه ته دي ته لکه چې کومه معاوضه ده هغه دی ورکړي مهرباني متصرف خان نننی اجلاس چې دی هغه د پاکستان اصلاحي تحریک خیبر پختونخوا د بریکوټ قومي جرګې صدر فضل منان خان په صدارت کې وو چې موټروي کومه روانه ده منصوبانو دې ته ډېر په ښه نظر وکتل خو دا منصوبه چې ده یو طرف ته زری ځمکې تباه کوي بل طرف ته چې دلته کم نهري نظام دی کم چې دلته ولی دي کم چې لختي دي دا ځمکې د هغې نه اوبه کېږي هغه هم هغه نظام ته هم نقصان رسي دلته چې کم زمیندار دي د هغوی روزګار ته هم نقصان رسي او دلته چې کم را روان فوډ بحران دی نو د سوات په سیمه باندې هغې ته هم یو لوی نقصان رسي قومي اصلاحي تحریک د بریکوټ دې جرګې چې دی متاثرینو ته او کم چې دلته ریاست دی د هغوی په منځ کې د اصلاح کردار دپاره چې دی خپل چې دی خیالات شریک کړل ما سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان